السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د زنانې په نارینه ډاکټر سره علاج کول څه ټیم جایز دي او په کومو شرایطو سره جایز دي؟ نو په دې باره کې فقهای کرامو تفصیل ذکر کړی دی چې بغیر ضرورته او حتی الامکان په نر ډاکټر سره د ښځې علاج کول دا ناجایزه دي، او که چیرې داسې صورت وي چې هلته زنانه ډاکټره نه وي موجوده یا خو موجوده وي خو د هغه علاج چې وي هغه اطمینان بخشه نه وي، نو په دغه صورت کې په نارینه ډاکټر سره خپل علاج کول جایز دي په یو څو شرایطو سره. چې اول شرط دا دی چې صرف په د جسم هغه حصه ښکاره کوي چې کوم ځای کې ناجوړې ده، نور بدن حصه به مکمل پټوي. دویم شرط دا دی چې دلته به د دغه زنانې سړی یا داسې څوک وي چې نکاح یې ورسره ناجایزه وي، یعنی محرم به ورسره موجوده وي، یا به یو بله معتمده زنانه دلته موجوده وي د علاج کولو په وخت کې. دریم شرط چې دی هغه دا دی چې ډاکټر به خپل نظر چې دی صرف د دغه مخصوص چې کوم ناجوړې ده دغه اندامه پورې ساتي، نورو اندامو باندې به نظر نه ساتي. په دغه درو شرطو سره بیا په نارینه ډاکټر سره هم علاج کول جایز دي. خو که چیرې زنانه ډاکټره ممکنه وي او هغه علاج کولی سي، بیا به نارینه ډاکټر لره ورتګ او په هغه باندې علاج کول ناجایزه دي. او که چیرې زنانې ډاکټرې دوه قسمه وي، مسلمانه هم موجوده وي او کافره هم موجوده وي، په دغه وخت کې بیا په مسلمانې باندې علاج کول واجب دي، هغه غیر مسلمې له به نه ځي. نو دغه یو څه تفصیل فقهای کرامو ذکر کړی و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.